بسم الله الرحمن الرحیم. نننی لیکچر کې به موږ د حور نستعلیق کې په کشتینوما بې باندې به موږ څه کوو، وړوکي ت څنګه لیکي یا وړوکي ب څنګه لیکي هغه به زده کوو. نو چونکې موږ ته پته ده چې دا کشتینوما ب چې کوم ده د دې لمبایي زموږ څه څو خطه ده، 11 خطه ده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 خط د دې زموږ څه ده، لمبایي ده. او دا وړوکي ت چې کله موږ دلته لیکو نو دا به بالکل د دې کشتینوما ب د سنټر کې به موږ راولو. چې دا موږ د دې سنټر راولو نو موږ بس چل کوو بالکل مننه، مطلب د دې راواله ور 1 2 3 خط سره بالکل سیده یو لاین مې داسې عرضي ډرا کړو نه، او د ولنې لاین سره تقریبا د دې ځای له یو خط لاندې صحیح شوه. او 15 خطه کې به زموږ سره راځي وړوکي ت راځي. نو وروته دلته ما یو خط ولګوو 1 2 3 4 5 او یو خط د دې اولنۍ لاین نه څه لاندې د موږ بل خط ولګوو. او چې لږ خیال وکړي نو بالکل د اخره کې نو د همو سره 1 2 3 خط لکه دا طرف هم پاتې شو. نو زموږ بیا به نه د دې سټارټ اخلو، داسې به راځو دې ځای کې موږ څه کوو، بل به چې کوم دغه کلوز کوو. نو د دې د شروع کولو هم دغه سیم طریقه څنګه چې موږ کشتینوما ب لپاره کله وزن اخلي، بیا چې کوم ده دې لپاره به هم دغه شانته سټارټ اخلو. اول چې کوم دی نه څنګه چې موږ د کشتینوما ب لپاره یو سټروک نیسي، تر چې یو سټروک لګولی وو داسې سټارټ کړي، او بیا هم بلې منځ کې بیا داسې تر چې سټروک لګولی وو نه سټارټ کړي. زموږ د سټارټ څه شي بالکل لکه دې ځای بالکل داسې دې انګل کې راشي. خبره پوه شوې؟ نو دې ځای ګوره بیا به قلم مونږ دې ځای کې داسې کېښودو، داسې بیا مو ورو راوړو. دې ځای کې به لږه ګولایي ورکړو داسې. قلم رالی داسې به موږ څه کوو، دا به مو ختم کړو. صحیح ده. دا وړوکي بیا موږ په څو خطه کې ډا کړه، دا تقریبا موږ ډا کړه 15 خطه کې. صحیح شوه. 5 خط کې دا موږ څه کړله، دې پیمایش چې کوم دی موږ واخیستو. صحیح شوه. د دې ځای نه چې کوم دی د دریم نوکلۍ نه دې ځای کې نه تقریبا یو خط دا څومره د سوا مطلب 1 بٹن 4 خط رالی. صحیح شوه. او دې څلورم سره دې څلورم خط سره چې دلته راڼو کړو نه دلته هم دا نه راځي نه، بیا دې ځای له څه شو ګولایي سټارټ شو نه، دی نه دا نوک او دا نه دې ځای کې کلوز شو. خیال دی. او د دې ځای له چې کوم دا فاصله زموږ څه کومه راځي نه دی تقریبا داسې پونې خط کې د دې دا بیا موږ دا بره کوم دغه چې کوم دی د بې د اخراني سر دا وره جوړو 4 خط کې دا چې کوم دی د بې سره پیمایشتي نه دې طریقه باندې د موږ څه کوي بې لیکلی کېږي. په 5 خط کې خو موږ څه وکړله، خپله کوم ناخنې بیا هغه موږ جوړه کړله. اوس د دې لپاره چې موږ نقطې اچوو نو موږ بس کوم ځای کې اچوو. نو ګوره دا یو خط شو تقریبا سوا خط کې نه دې ځای کې، او دې ځای نه دلته چې زه یو خط ولګوم نه دې سره راغی دا هم تقریبا سوا خط کې نه څه کېږي فاصله زموږ څه پاتې کېږي. پوه شوې؟ نو د قلم کم دا اونسۍ نوک چې کوم دی وړوکی نوکي نه دا موږ دې ځای کې کېږي نه، موږ څنګه چې نقطې موږ زده کړي وي هغه شانتې څه ولا دې ځای له ما داسې ډرایو کړو نه داسې نقطه به داسې جوړه کړم. صحیح شو. هم به دویمه نقطه هم دې ځای څه وکړم داسې به جوړه کړم. تقریبا داسې کې نه دې کې ختم. تاسو به خیال دا ساتئ که نه دا کم لاین چې کوم دی نه دې زموږ دا نقطې نه ده د دې انډینګ مطلب د دې نقطو دا کوم څه دی د دې ځای کې تاسو راولئ. صحیح ده. ښه
او نه دې ځله چې وګورې واپس نه دې ځله هم تقریبا سوا قد فاصله پاتې شو. موږ خپلې نقطې کوم ځای کې راشو بالکل دې سینټر کې به دې ته راچو. دا زموږ څه شو ناخني با یا تی شو.